أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سورة التحریم مدنی سورت تے یوسل وم دے رستو دے سورت حجراتنا مخی سورت و سورت طلاق باقی کے امور منتظمے ذکر کول دیزی کی دا امور منتظمونا دا امیر احترام دا ازواج متحراتو دا ازواج حقوق دا غی تذکرہ کی دارنگی مخی صورت کی ترغیبو نو دی صورت کی ہم امور منتظمہ چی پدی بانے تاسو عمل کوئی نو عملی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا عمل بانے خود اللہ دعوت صورت بئی تحلت الایمان دا قسمونو نا ازادی دل دا قسمونو دا کفاری دا غی تذکرہ تفصیل مخ کی شوے دے دلتا مختصر دا غی خبر ذکر کی سورت کی تحلت الایمان دا قسمونو یو سڑی کرلی داغی خلاف شو قسم مات شو نوس سڑے گناہگاری کی بیا نو دا گناہ نا بچ کے دو طریقہ خی سنگا با بچ کے گئی حقوق دا زوجیت ہم ذکر کئی صورت کے آغا خلقو تا زجر دے چی آغا پا تنظیم دا مومنانو کے رکاوٹ پیدا کئی پاگی کے خرابی راولی نرست برازی دا توبہ تذکرہ برازی توبو الاللہ توبتا نسوحا ابتدانا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قسم تذکرہ کی اگر قسموں کو نمخ کی دا قسمونو کفارہ وی نوا ایوب علیہ السلام پا دور کے نوا نزکہ داغی اگر تذکرہ مخ کی صورت سعد کی شوہ پدیزی کی دے امت کی دیر کارونا اللہ رب العزت خصوصیت سرا دے امت لور کرلی دا پکیم دا غنیمتون جائز دی دے امت دا پارا صدقی جائز دی وغیرہ وغیرہ ہر ذکر دی موز کی گی مانزد دا پارا دوبو شرط نشتی کوبا نئی سڑے اوجس نشی کولے غسل نشی کولے نو تیمم تذکر رازی اغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی امت خصوصیت تے زمکا ہر زیکے منز کی گی چپا کئی زمکا چپا کئی پاگی مانے تیمم کی گی نو دا خصوصیات تی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دا غد امت نو دل دکی کہ اسڑی قسموں کو قسم مات کو نو دے بزیان زانو دیر غٹ گناہگار گنی
دیو جنا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې دا خبره خلقو ته امت ته ښیي. یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم داسې یو قسم کړی نو د هغې د جایزوالي طریقه، د هغې د ګناه نه د بچ کېدو طریقه هغه به صحیح. حقوق د زوجیت هم ذکر کوي. د ښځو د خاوند سره چې کوم حقونه دي، د ښځې د خاوند، د خاوند د ښځې د هغې بعضې تذکره کوي. خپل آدابو کې دننه اوسیږئ. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، اے پیغمبرہ لم تحرم تو ولی بندے پزان باندې ما احل الله لك هغه چې الله حلال کړي ستا دپاره. تحرم په معنی د بندولو باندې دي، دا نه چې ته ولې حرامې. حلال شی چې سړی حرامي نو هغه ډېر ګناه خبره ده. کله حلال شی چې سړی حرامي نو هغې باندې تحلیل او تحریم دا خو د الله حق دی، بنده حق نه دی. نو دې ته بندول وایي. دلته هم دا ذکر کوي، مخکې هم ذکر کړي و. څلورمه پاره چې وه په هغې کې ذکر کړي و. هلته کې ویلي و، څلورمه پاره چې شروع شي ویلي و کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. ټول خوراکونه د بني اسرائیل دپاره جایز وو مګر هغه څه چې بند کړي و یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې بند کړي و. هلته کې تفصیل شوی. یعقوب علیه السلام یا د خوښوالي د وجې نه یا د بیماری د وجې نه وی د اوښ غوښه دا به زه نه خورم. نو دا نه چې ما باندې حرام ده، حرام نه ده، دا به زه نه خورم. نو ځان باندې بنده کړ وه. په دې دور کې خلک داسې وي. او کله کله زموږ پښتو کې خلک داسې خبرې کوي، هلکه راشه ډوډۍ خوره، نه نه حرام ما خوړله. نو دا حرام دی ورته حرام نه و چې دا کومه ډوډۍ چې تا ایښودې دا حرام ده یا ما باندې حرام ده. نه نه ما باندې دا بنده ده. هغې ته وایي یا ایها النبی پیغمبر لم تحرم نو ولې ته بندې په ځان باندې ما احل الله لك هغه چې حلال کړلي الله ستا دپاره تبتغي مرضات ازواجک آیا ته طلب کې رضامندیا د خپلو بیبیانو. والله غفور رحیم، الله دې بخښونکی مهربان. قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم، یقینا الله مقرر کړي ستاسو دپاره وتل د قسمونو نه. قسم نه به څنګه وځې؟ دا شی تا ځان باندې بند کړی و، قسم دې کړلی، نو اوس به دې قسم نه وځې څنګه؟ د هغې طریقه قسم دې کړلی نه به خورم. بعضې قسم هغه وختي طور باندې دا تا چې کومه ډوډۍ ښودې دا به زه نه خورم، زما دې قسم یې نه به خورم، ویې خوړه نو حانیس شو، کفاره به ورکوي. یا وی تا چې کومه یې ښودې دا به نه خورم، بیا اوس ماسپښین کې قسم کړو، خلاصه شوه خبره، خلاصه شوه. اوس ماښام شو نو بیا به نه خوري؟ نه نه بیا به خوري. قسمونو تعلق کله کله د یو وخت سره وي. د وخت کې به دا کار نه کوم، بیا وروستو کوي. یو ښځه خاوند ته وایي
بورقې راغستی وی زما پلار کرا یا دې زمانه کې نور ته وه زما مارکیټ ته ځم ښځه وی زما بس اجازت اخلي کا بورقې په سر کړله وی زم خاون ورته وی که اووتې طلاق یې بیا مه راځه بیا کور ته نه راځي ښځې چې واورېدو بورقې کېښوده واپس شو قسم خلاص شو قسم باندې عمل وشو قسم پوره شو اوس خبره خلاصه شو اوس په سباله بیا دا وځي اجازت غواړي وځي وتی شي بیا سبا بیا خاون پلار که رځي تلی شي لیکن کله کله الفاظ بیا داسي چې ورته ووایي آینده دپاره نن نه پس که ته د پلار کره لاړې یا ته د کوره ووتې نو طلاقه به نو بیا د مرګ پورې بیا مسله ورانه بیا به نه ځي که وځي طلاق به واقع کېږي قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم یقینا الله مقرر کړی ستاسو دپاره ازادېدل وتل جایز کول د خپلو قسمونو والله علیم مولاکم الله مولا ستاسو دی معاون ستاسو دی وهو العلیم الحکیم هغه الله دی پوه حکمت والا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی ځان باندې بند کړي ورپسې خبره کوي خو الله رب العزت ډېر لوی ذات دی د خپل پیغمبر څومره خیال ساتي ما او تا ته هم دا خبره کوي بدې خبرې مه کوئ کمې خبرې چې منځ کې راغلي بازي نو هغه ټولې 20 په 20 مه کوه څه بازي وکړه بازي مه کوه دا یې خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک به یې داسې چې د هغه سره مینه نه وي بیا خاص کر ازواج مطهراتو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه وه نو هر یوې بیبي دا غوښته چې د ده وخت دی زما سره زیات شي لیکن عام طور باندې غریبوالی و میلمه چې ایساری نو په څه به ایساری دپاره خو څه کول غواړي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مازدیګر نه وروستو اکثر ټولو بیبیانو سره میلاوېدو یوې بیبي کور ته کمرې ته به ورغې بلې بیبي کمرې ته به ورغې بلې بیبي کمرې ته به ورغې دا ټول چکر به یې ولګاو د هر یو حال احوال دا به معلومو نو اوس چې میلمه یې ساری دا خو د میلمستوب خبره وه یو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه شپه ده په یو ځای کې خو جدا خبره ده هغې کې بیا د بل چا شرکت نه دا خو د میلمستیا خبره وه نو هر یو سړی چې میلمه یې ساری نو چلو کی وایي دې زمانه کې زمونږ په دې دور کې چای به وڅکو چای باندې کړلی وینا مې کړله کله ورته درستخان کېدي خور کې ورته میز ورته کېدي بس راځي په بیاري ورته هم راوړي کېدي ورته هغه چای راوړي که نه دا د چای شو که د سنډه خر شو سنډه سر شو خر سر دی که د سنډه سر دی پخېږي نه سنډه سر هم نه پخېږي زر او د خره سر خو د سراړو پخېږي نه او خدای دې سي د خره غوښه نه پخېږي الله رب عزت چې حرام کړله نو هغې کې دغه وجه به پکې دغه مي دا پخېږي نه ځان پې ولې ستړی کوئ نو خلک ځکه کوئ چې خو په لږ ساعت کې تیارېږي او ستا خو د چینه د سنډه سر جوړ شو راځي 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 میلمه په دې باندې حصار کی کله داسې چې سلو کوټې سپیش کی د تاسو اخرى اوسکئ نو نور عام طور باندې غریبوالی د چا کره څه نه یو زینب رضی الله تعالی عنها وه چې هغه مالداره وه
د پلار د طرف نه مالدار نو دی کله کله نو دغه غبین بو کړو کله نور څه کله یو شی کله بل شی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې براغه نو بوته کې خودو دا اوس کوي دا اخري نو د نور بیبیانو په نسبت باندې د دې سره وهبل کړي زیات تیرې دو او بني خو بني کډيري اولیاء الله خو بن چې بن شینو بني نو هغه زړه کې خبر راځي دې سره وخت زیات تیر کو ما سره کم تیر کو نو داغه د پاره دیو چل جوړ کو یام تور باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غبین خوخه ده غبین د دې سره اسکی شربت سکی نو چې دا به بنکو نالته بیا وخت نه وباسي نو زموږ سره به پوره وخت وباسي د ټولو سره به یو شان شي نو دی مشوره وکړه نو چې کله دا غزیدا راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو چې تاسو خورلی ستانه خو د مغافیر بن راضی نو د مغافیر سره ناروا نو سره ناجایز شی نو لیکن د خون د رنگ د سره بینی پیکاو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان سره مناسب نو هاي ما خو څنګه خو مغافیر خو مال دي نه سره هغه نه تاسو خورلی ما خو غبین سکل شربت مسکل اي کې دیشي عقیده کې دیشي چې د غبین مچي هغه په مغافیرو په ګل ناستي او دا غینه رس راغستي او غینه غبین جوړ شوی او د هغه غبین چې کوم سینه جوړ شوی دی هغه کې د رنگ خون پکېمی او بین پکېمی خبره د ډیر لري نه راونیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه چې دې څه خبره زب بیا غبین نخرم چې مچي دا کسب کوي مغافر بن خوالزی او هغه بن هغه غبین کې راځي نو زب بیا غبین نخرم دا بعض چیزونه لکه پیاز شو او اوګه شو یا اوګه کوي شو د څه سونه چې هغه دا غینه بن خيجي نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خوړو او یکه دا تاسو خوري خامخا نو به مړکوي په خبرو سره چې پاخه شي نو بیا دا غینه بن ختم شي دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه بخورم دا خبره یوې بیبي ته شوې ده او هغه دا خبره اخواته نور ته پاس کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بل چاته نه کې ما ته وکړه هغه خبره کوي وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا او کله چې پټه خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضی بیبیانو خپل ته یو خبره فلما نبأت به کله چې خبر وکړو د نور خزو ته پاغي خبره باندې واظهره الله علیه او الله خبر ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له داغي خبره د کور نه لیک شوه کمرې نه خبر لیک شي دا بهر ته نه تلی کورونو کې دنه خبره وچلې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله حکم را وحی راولېږله چې دغه سي چل شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغه بیبي ته وی ما ته ویلو چې ته به دا خبره بل چاته نه کې تا کړل نو عرف بعضه نو د بعضی خبرې خکاره کړه هغه ته و اعرضان باز او اعراض یو کو د بازینا یو سړی دی دو درې غلطۍ یې کړلي نو ته چې ټوکې نو په یوه وټوکا ته چې دا کار دیم کړل او دا دیم کړل او دا دیم کړل ټولو د شمار کې هغه بیا د سترګو لګولو قابل نشي کنه پر ورانی نه په یو خبره باندې وزوره چې آینده د پاره بیا د غلطیانی نه کوي وخيار سړی بیا یدي سي نو عرف بعضه نو بعضی خبره باندې ملامت کړه خبرې ورکو د بعضی خبرې و اعرض عن بعض او اراز یو کو د بعضونه فلما نبأها به نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکو هغه بیبی لا دا هغه خبره قالت ناغي وته من انباک هذا تعالی دا خبر چا در کړل ته تا ته چا ویلی
دا خبر څنګه د ښځو په منځ کې وه تا ته چا ویلي دې ځای کې هم هر یو حدیث قرآن کریم هر آیات کې خبر راځي د توحید خبر راښکاره کیږي هلته کې وایي لم تحرم ولې ته حرامې تپو الله څه کوي تپوس کوي ته ولې حرامې ته ولې بند دی لم تحرم ته ولې بند دی ځان باندې داسې کار ولې کې نو چا نه چې تپوس کولی کېږي نو هغه مختار نشي کېدی ښه خلک وایي دا مختاري کل دی څوک څه وایي څوک څه وایي نه اختیارات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د الله په کارونو کې نشته الله خپل کار دی چې څه کوي کوي دلته کې وایي من انباک هذا تعالی دا خبر چا درکړل بی بیان په دې باندې پوهیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم نشتی من انباک هذا تعالی دا خبر چا درکړل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي نبانی العلیم الخبیر مال خبر را کړل د دې هغه ذات چې هغه پوه دی الخبیر خبردار دی هغه مال خبر را کړل دا کې خدا الله نه څه پټ پناه نشتی ان تتوبا الی الله کتاسو توبه واسه الله تعالی فقط سوات قلوبکما یقینا مایل شوی دي زړه ستاسو زړه مایل شوی دي توبه تا یقینا مایل شوی دي زړه ستاسو محبت د رسول الله تا صلی الله علیه وسلم یا فقط سوات قلوبکما یقینا ستاسو زړه جوړ شوی دي د دې لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته چې کومې زنانه راغلي ازواج مطهرات دي د هغې زړونه پاک دي الله وی ان تتوبا که تاسو توبه وباسئ دا یو خبره وه نو په دې کې دغه خبره وشوه دا تعلیم ورکوي او ډلبازیانې مه کوئ ان تتوبا الی الله که تاسو توبه وباسئ الله ته فقد صغت قلوبکما نو یقینا جوړ کړی شوي دي زړونه ستاسو د توبو دپاره یقینا جوړ کړی شوي دي زړونه ستاسو د توحید دپاره د مینې د محبت دپاره د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره د دین او د شریعت دپاره فقد صغت قلوبکما وان تظاهر علیه او که تاسو ډله بازی کوئ د ده په خلاف کې ده ته یو کېږئ نو فإن الله هو مولاه نو یقینا الله مولا د دی و جبریل علیہ السلام دوست د دی و صالح المؤمنین او صالح د مؤمنانو کې صالحان خلق هغه د پیغمبر ملګری دي والملائکتو او ملائک بعد ذالک سر د دین ظهیر هغه تعاون کوونکي دي هغه ملګرتیا کوونکي دي ملاتړ دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عسى ربه نزدې دې رب ددو ان طلقکن کچری دا پیغمبر طلاق در کی تاسو لا ایوب دې له ازواجا خیرا منکن نو الله با بدل کی ورکی دلا بیبیان غور استاسونا استاسونا بغور بیبیانی الله دلا ورکی دین رستو سورت اخیرنو سورتونو کې ده یو سلوم آیات سورت ده یو سلوم چې شو نو ورپسې و سورتونه نور نازل شي دي یو سل سوار سورتونه دي او دا وم ده اخیرنو سورت اخیرنی معاملې دي دا الله دا حکمونه خلقو ته رسي پیغامات رسي نو ما خلقو ته دا خبر ورکي چې دا ازواج مطهرات چې څومره دي نو دا د ټولو نه پټولو خزو کې د ټولو نه غوره خزي دي ایوب دې له ازواجا خیرا منکن الله بولا بدل کی ورکی نور بی بیان غوره ستاسو نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک ازادي کړي نه طلاق کړي نه دي چې نه طلاق کړي نو مطلب دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومې بیبیانې وي ازواج مطهرات وي نو هغه د ټولو نه پاکي وي د ټولو نه ښې وي غوره وي
संग बा अल्लाह रावली दिला मुस्लिमातिन ताबिदारी कौन की बई, मोमिनातिन ईमान डाउन उनकी बई, कानितातिन ताबिदारी कौन की बई, मुस्लिम ताइबातिन तोबा कौन की बई, आबिदातिन इबादत कौन की बई, साइहातिन सियाहत कौन की बई या रोजी नहीं उनकी बई मखी तिरशी हो की साइहात रोजी नहीं उनकी, सही बात यू आबकारा अगा कोंडी अवक ज़वानी या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए पैगंबर वली हराम वली बंदे तो आगा ची अल्लाह जायज़ कर लिस्ता दपारा तबतगी मर्ज़ाता अज़वाजिक आयात तलब के रज़ा मंतियाद भी बियान मुखबलो वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह दे बहुन के मेहरबान। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता ऐमानिकुम, यकीन अल्लाह मुक़र्रर कर लिस्ता दपारा आज़ादी दिल द कसमुन उस्तासुना, वल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह मौला अस्तासु दे माविन अस्तासु दे, वहुवल अलीमुल हकीम, अल्लाह दे पुआ हिकमत वाला। व इज़ा सर्र नबी इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा, औ कल ची पट खबर उकड़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ी बिबियान उता बाज़ी खपलो बिबियान उता हदीसन यव खबरा, फलम्मा नब्बात बिही नो कल ची खबर वरको पागी बांधी बलिता, व अज़हरहुल्लाहु अलैहि औ अल्लाह का रकड़ा दा खबर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने, नो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिराग नो अर्रफ बाज़हु नो मुलामत एकड़ा आगा बीबी प बाज़ी खबर बांधी, व आरज़ाम बाज़ औ एराज़ को द बाज़ीना, फलम्मा नब्बअहा बिही नो कल ची खबर वरको आगील पागी खबर बाने, क़ालत मन अम्बा का हाजा नो आगी वतवी ची दा खबर ताला चा दर कर ले, क़ाल नब्बअनी अल अलीमुल हक खबीर, वे माल खबर रा कर ले आगा ज़ात ची पोर दे खबरदार ने, इन ततूबा इलल्लाहि कता सुतोबो बासी अल्लाह ता फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, यकीनन माइल शिवी दी ज़ुन अस्तासो, या फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा यकीनन जोड़ शिवी दी जोकड़े शिवी दी ज़ुन अस्तासो द तोबो द पारा, व इन तज़ाहरा अलैहि औ कतासो डलबाजी कोई द पैगंबर पर खिलाफ की, फ़इन्नल्लाहु हुवा मौलाहु, यकीनन अल्लाह मौला दे व जिब्रील अलैहिस्सलाम व सालिहुल मुमिनीन औ सालिह द मुमिनानुना, वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर औ मलाइक सर द दीन अल्लाह दी इमदाद कौन की, आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना ज़र दे रब दो कदे तलाक दर की तासुला अयुब दिलहु, अल्लाह बदल की वर की दला अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, बेबियान ग़रस्ता सुना, मुस्लिमातिन तब मुसलमानानी गाड़ा खौदुन की, मोमिनातिन ईमान राउडुन की मोमिनाने, व आक़िदात तौहीद सातुन की, क़ानितातिन ताबिदारी कौन की, ताइबातिन तोबा कौन की, आबिदातिन इबादत कौन की, साइहातिन रोजी ने उनकी, सय्यबात व आबकारा क खोंडी औ क ज़वानी जिन कई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंगला कुरान सुन्नत बाय अमल को तौफीक राखी। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह बल दोरा